قرآن کې د انبیاء کرام علیهم السلام په واقعاتو کې د ابراهیم علیه السلام واقعہ قرآن بار بار ذکر کړي اور د ابراهیم علیه السلام دا واقعہ قرآن بار بار ذکر کړي چې ابراهیم علیه السلام کلک معاهدو اور داسې معاهدو چې د خپل قوم قبیله خاندان تر دې پورې چې خپل والد صاحب سره هم په دې باندې بحث کړی دی چې الله رب العزت تنها دی الله سره څوک شریک نشته الله نه علاوه څوک حاجت روا نشته مشکل کشا نشته صحت ورکول ولا نشته په دې خپل قوم سره اکثر بحث او مناظره کولې ستاسو مخې د مکم د قرآن آیات ولستو دی کې ابراهیم علیه السلام خپل والد صاحب سره یعنی پلار سره او بیا هغه د بعد قوم سره کومه مناظره کړې د هغې تذکره ده نو سورة الانعام کې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام هغه بحث چې کوم پلار سره شوی دی هغه ذکر کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ چې کله ابراهیم علیه السلام ویلو خپل پلار ته آزر پلار نومي آزر او پلار نوم آزر بعض علماء لیکلي دي چې د ترو خو قرآن ته پلار ځکه وایي چې تر تا کله کله عرب پلار وایي خدا خبره ټیک نه ده ضعیف کولې دی پلار او آزر ٹھیک ده کنه اور دی ایمان نه دی راوړی دیو جن دا آزر علیہ السلام یا آزر رحمت اللہ علیہ دا ویل جائز ندی اور پلار ارسوی پلار وی ابراهیم علیہ السلام بخپل پلار د پر مغفرت دعاګانې غوښتلې خو چې کله الله رب العزت ورته وحی وکړه چې ابراهیم علیہ السلام اے ابراهیم علیہ السلام ستاسو والد صرف دنیا نه بی ایمان اتلې دیو جن دی د استغفار او دعاګانې نه کېږي د بعد به دعاګانې پرې خودلې ولی پلار وی که هر څه سړي باندې ګران وی ستا د پیدایش کې د پلار کردار د ستا بدن کې د پلار وینه ده نظیره خبره ده چې هغې به اثر هم وي او پلار سره به انسان ته شریعت هم دا وایي چې مینه وکړه نو پلار ته څه وایي اتتخذو اصناما الهه آیا تا نیولي دي بوتان معبودان یعنی د بوتانو عبادت کوي اور مفسرینو لیکلي وایي دا آزر نه دی دا د مذهبي امور وزیرو بتخانو باندې وګرځیدو چې کم بت خراب وي نه هغه بت مرمت په دې کولو اور دا بوتان به په ډېر ګران قیمت خرڅولو او تاسو دا هم پته ده چې ابراهیم علیه السلام بیا بعد کې بوتان مات کړي دي نو علما وی الله رب العزت یو قدرت دا هم دی چې د بت فروشه په کور کې بت شکن پیدا کی یو بوتان جوړي زوی لګي چې هغه بوتان مات کی یعنی د باطل مرکز په منځ کې الله پاک حق پیدا کوي دا د الله قدرت دی نو پلار نه اول مطالبه دا وکړه چې اتتخذوا اصناما الهه آیا ته بوتان معبودان ګرځئ انی اراک یقینا ز ګورم تاهم وقومک او ستا قوم هم فی ضلال مبین دسه گمراهی کې چې بالکل ښکارا ده اور علماء د لیکلي دي چې یو داعی سړی ده پکار دغه دی چې هغه دعوت خپل ځان نه خپل کور نه شروع کړي دلته ابراهیم علیه السلام اول پلار ته وایي چې ته د بوتانو عبادت کې زستا او دستا د قوم د داسې ګمراهي کې ګورم چې هغه بالکل ښکارا دغه کې څه پټ نه دي او پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین اول د خپل خاندان ولا ویره ومانه نو داعی سره خپل اول لومبه مهنت خپل کور باندې کوي دا زموږه کمزورتیا ده بار کلی په کلی کوسي په کوسي مسجد په مسجد ګرځو خپل کور فکر سره نه وي او بار سحر موږ پس غش کې چې فلانکې موستا نه درغله فلانکې نه درغله خپل موږ خپل مسجد کې په دې سحر موږ کې خپل زوی د نشته دي دا څنګه غش دی لکه دې به تاسو جواب کوي نه دعوت مهنت اول خپل کور نه دی
اور چې کور تا سره جوړ شي بیا بار مهنت آسان وي. ولی ته خلکو ته بار وای چې مونږو کا، بار خلکو ته وای چې روزي ونی سه، بار خلکو ته وای چې تاسو سروزي ته سالويخ تو روزو ته کال ته لاړ شي، او کور کې د نور هیڅ څوک نه ټکه موس کی نی روزيشتا او نی تبلیغ ته. خلک مدد په پیغور در کې چې کور ټیکه به ماته دعوت چلاوه، لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مشرکین مکه دا پیغور ورکړ چې ته مونږ ته وای چې قولوا لا اله الا الله تفلحون، چې تاسو کلا اله وي کامیاب نه. کور کې ابو لهب دی، ابو جهل دی، دا ترونه دي، عتبه شیبه د خپل خاندان ولی دو سره ولی دعوت نه چلای، نه دا پیغور سره ته ګرځي. او چې کور تا سره جوړ وي ته تاسو بیا تانا او پیغور نشي درکول، اگر چې پکار نه ده. خو زموږ پښتنو معاشره دا کمزورې ځای ګوري، په هغه ځای باندې گزار کوي او خوږې ګوتې نه دنسي چې نور تکلیف ورته ملاوي شي. نو ابراهيم عليه السلام هم دغه رنګ خپل اول چې چا سره خطاب کړي دی غي پلار مخاطب کړي ځان ته. بیا مخکې الله پاک فرمایي وکذالک نوری ابراهیم، ادا رنګ مونږه او خدلو ابراهيم عليه السلام ته ملکوت السماوات والارض، عجایبات اسمانونو او د ځمکې، وليكون من الموقنين، چې شي غد یقین ولاونه. ابراهيم عليه السلام ته الله پاک ډیر شیزونه خدلیو. یو هغه واقعه د سوره بقره کې تیر شوی ده چې الله رب العزت ورته فرمایي چې د سکار وکا سالور مرغه رجمه کا غضبه کا وخه کیما کا خپل کې میکس کا، او دا وخه په سالور غرون مې کې دا بیا هر مرغه ته आवाज کو، مرغه به ژوند کیږي او ته برزي. دا د الله رب العزت قدرت ته کنه دی. بیا هر مرغه وخه بیلی کی د پلنه او هغه نه دوباره مرغه جوړیږي او د مخې ته راځي. او به چې کله هغه یو کلی باندې تیریدو نو هغه کې د چتونه راغورځېدلي او بیا ور باندې دیوالونه غورځېدل، لکه ډېر وخت تیر شوی. نو عزیر علیه السلام په دې کلي باندې تیریدو. عزیر علیه السلام الله پاک نه تاسو کو چې الله د خلک به څنګه ژوندي کې، الله پاک ور باندې مرګ راوستلو، سلو کالو بعد یې ژوندي. نو چې خر ور سره کوم ډوکې ډوکې پروتو، د الله رب عزت اول ورته دو فرمایي چې د خر ته ګوره، خر اول ډنچا جوړه شو، بیا ور باندې غوښه راغله، بیا ور باندې سرمن راغله. وایي د سلو کالو بعد ما د خر ژوندی کو. خو تا یو ډبې کې ځان سره د خوراک سامان راخسته دی، هغه ډبې پروت دی، دا کولاو که چې غیر کولاو کو نو سالن او ترکاري او روټۍ بالکل ټیک ټاک وه. نسل کله یو شیز محفوظ ساتلی دی، اور سلو کالو کې خرې خاورې ایرې کړې صرف ډوکې پاتې دي. دا خو د عزیر علیه السلام واقع شو. الله پاک دومره طاقت قدرت والی دا کولی شي او کوي. او بیا ابراهيم عليه السلام د الله پاک قدرت هغه ځای کې کتلی و چې کله یې ورته واچولو لاس کې کمې رسیانې به هغه وسوځېدې او د ابراهيم عليه السلام ویښته نه وسوځېدلې، اور هغه اور نه الله پاک ورته بغیچه جوړه کړه. دا ټول چې کوم الله رب العزت ابراهيم عليه السلام سره مدد او تعاون کړي، وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض کې دې خبرې ته اشاره ده. او دام څه د فرق وو، وليكون من الموقنين، چې د ابراهيم عليه السلام یقین نور هم مضبوط شي. دیو جنا د الله قدرتونو پیژندل، الله په قدرتونو کې سوچ کولو سره به ایمان کې تقویت راځي، قوت په پیدا کی. او موږ ته قرآن دا وایي چې تاسو خپل ځان کې سوچو کې، تاسو دی کائنات کې سوچو کې، نبازن کې فی انفسکم، تاسو خپل ځان کې سوچو کې ما به وپیژنې، او بعضن کې فی السماوات والارض، تاسو زمکه اسمانونو کې سوچو کې تاسو ته ډیر څه سمجھ کې راشي. الله رب العزت دا هم ذکر کړو. بیا اوس ابراهيم عليه السلام خپل قوم په یول غواړي، نغه د پر کم اندازي اپناو کو. فلما جن عليه الليل، چې کله شپه خورا شوه په ابراهيم عليه السلام باندې، را کوكبا، وی کتلو یو ستوره، قال هذا ربي، ویلو چې دا زما رب دی. قوم پویدو د پاره، یعنی قوم ګمان خداو کنه چې د کائنات کې سکیږي یا د ستوري کې یا سپوږمۍ کې یا نور کې، نه د غوی ګمان مطابق ورته چې تاسو وایي چې دا رب دی کنه، هاذا ربي، دا زما رب شو.
تاسو وایئ چې رب دی بس زما رب ټیک دی ګورو یو معنی دا یا دا سوالیه نشان هذا ربي دا زما رب دی دا زما رب کی دی شي ولی فلما افل چې کله د ستوره غیب شو پنا شو قال او فرمایلو ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين کم شیز فنا کیږي غیر سره زمينه نه ساتم زما رب فنا کی دی نشي دا خو فنا شو شپې شتا ورځ نشته شپې بغواړو ورځ بسکو نه هاذا ربي کې دوه احتمال دي یا دا چې تاسو ګومان مطابق ادا زما رب دی نه دا ورځ نشته رب خو فنا کی دی نشي رب باندې فنا نه راځي اور یا آیا دا زما رب کی دی شي چې فنا کیږي دا زما رب نشي کیدلی ما رب همیشه دی همیشه بوي هغه باندې فنا نه راځي ولی فنا راتل العیب دی اور الله رب عزت هر قسم عیب نه پاک دی نو قوم ته اول دې دعوت وچلولو چې تاسو خدا نور او تاسو د ستورو عبادت کې ستوري خدا حل دی هغه ټول چې نه بس موږ دې سپوږمۍ عبادت کو نو ابراهيم عليه السلام ور باندې رد کی فلما را القمر کله ابراهيم عليه السلام سپوږمۍ وکتلو بازغن چمکتا ہوا پړکیدون کې روخانه سلام سپوږمۍ وی غسور پړکای قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام فرمایلو آیا دا زما رب دی فلما افل کله چې دا سپوږمۍ پنا شو قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين چې کله هغه پنا شو نو قوم ته به ویلو چې الله پاک ماته د نه غلار هدایت کړي ک الله د نه غلار هدایت نه وکړي زب ګمراهانو نه وم یعنی د نه غلار صراط مستقیم د علامه او خدله اور دا یاد لري پیغمبر نبوت نه مخکې هم نبوت د بعد هم کله هم شرک نه کوي شرک نه پاک وي ولی الا یعذ بالله کچره پیغمبر ته نبوت ملیدونه مخکې شرک وکړو خو کوم ورته دا وی چې نبوت نو ملو خو ته هم بوتانو ته سجده لګولې غي څه جواب دی نه لا پکې حفاظت کوي دیو جن ابراهيم عليه د علماء لیکلي دي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بخانه کعبه طواف کولو نو جهالت په دور کې به داخل کو دسه کولو کپڑے به وې سره بربند طواف کولو چا ورته ولې بربند طواف کوي وې دې کپړو کې ما ګونونه کړي زه شرمې کوم چې د خانه کعبه طواف په ګونونو سره کاکړو کپړو کې وکم نو ابو طالب ځان سره پیغمبر علیه السلام راوصلو چې راشه خانه کعبه طواف کو او چې کپړو ته لاس واچول هغه به بهوش شو بس غي پرې دولو چې دا بهوش دي زه به طواف وکړم چې دا کله اوس کې راشي بیا به طواف وکړو پیغمبر علیه السلام بهوش کړهلو چې به کپړو تلاس کې هغه بیا بهوش شو دومره الله پاک د حیا خیال ساتلی دی نه ابراهيم عليه السلام خدا کې دنه نشي چې نبوت د مخکې شرک وکي پیغمبر شرک نشي کولای الله پاک محفوظ ساتي د شرک ولې چې شرک دنیا کې لوی ظلم دی لوی ګناه ده ان الشرك لظلم عظیم دنیا کې لوی ظلم لوی ګناه غا شرک دی چې کله قوم ته دا خبر وکړه هغه خو پوښتنه چې د سپوږمۍ خو پناه کیږي شپې شته ورځې نشته او چې کوم معبود یې باندې فنا نه راځي څوک ورته به د سکار دی دا نور نه دی دا ډېر زیات پړکیږي بس دا به رب شي ابراهيم عليه السلام په هغه باندې رد کړي فلما را الشمس چې کله ابراهيم عليه السلام وکتلو نور بازغتن پړکیږي او سم پړکیږي بیا د نور دونه تیز رڼا ده چې د سوکستر کې نشي غړاوله قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام فرمایلو آیا دا زما رب دی هذا اکبر دا لوی هم د نور دو مقابله کې ولی چې نور د سپوږمۍ او د ستورو مقابله کې ډیر غټ دی جسمت په اعتبار سره هم او د روشنی په اعتبار سره هم ولی چې کم ماهر فلکیات دي چې کم استرونومي باندې پوهیږي هغه وی چې دا نور د زمکه په مقابله کې 1,49,000 ګنا غټ دی دومره غټ دی دینه تاسو اندازه ولګئ مختلف اندازې لګولې دي یعنی دا بعض خدای لیکلي چې 49 ځل د زمکه را جمع کا دونه صرف د الله رب عزت نور پیدا کړی دی دومره لوی نه هاذا اکبر ځکه ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلو چې تاسو ګومان مطابق دا زما رب دی غټن دی خو چې کله یې شپه بیا نور نو بیا فنا راغله نغې طرف ته اشاره وکړه فلما افلت
چې کله نور پنا شو قال او فرمایلو ابراهيم عليه السلام یا قومي ای زما قوم انی بریء مما تشركون تاسو چې کم شرک دې نه بریو زم دې نه د برات اعلان کوم دا لوی جرأت دی ښا چې کوم په یو ګناه کې مبتلا وي او یو سړی ورته وی چې الکه دې شیزو نه بریم نه منم نه در سره یم نی تایید کوم نی کوم ټیک ته وس منه رسی کی تاسو نشم نی کوله خو دې نه د ما برات اعلان دی دا ډېر جرأت غواړي ها نو علماء لیکلي دي چې پیغمبر په دې خپل امت کې ټول نه جری او جرأتمند سړی وي دومره زړور څوک نه وي ها پیغمبر نه په خپل وخت کې څوک بهادر او زړور نشي کېدلی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه چې نصرت بالرعب مسيره شهر ما ته الله پاک دومره روب راکړی چې یو میاشتې مسافت پرې چې زه کم طرف ته مخ کوم خلک په ما نه یریږي دا خاصیت ته انبیاء او د بل چاته نه ملوي نو ځکه قوم ته صفا ویلو چې تاسو کم شرک کوي د بوتانو ته عبادت کوي دې شیزونو کې زدر سره نه دا زه نشم کولی او بعضې وخت کې سړي ته دا پته هم چې که دا خبره ما وکړه خیر مو نشته موږ یې بیا د یاري نه کوو خو انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام بهادر وي جرأتمند وي نیډر وي هغه چا نه یاره نه کوي زړه کې هغه زړه کې صرف که خوف وي د پیغمبر په زړه کې هغه د الله خوف وي الله نه علاوه هغه چا نه یاره نه کوي دیو جن دا خصوصیت ته انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام نه مسلمان ته هم دا حکم دی چې د الله نه علاوه چا نه په زړه کې یاره د چا نه ساتي دا بزدلی ده اور بز په فارسی کې چیلی ته ویلې کېږي بیزه او د چیلی وغیرہ ته دې زړه ډېر زیات یریږي چې ټخ وشي منډه کوي کسه د چت نه رو ورځي منډه کوي او کا چرګ وګوري چرګ نه منډه کوي نه بوز دې دا مطلب چې کم سړ ډېر یریږي دې کې د چیلی او د بیزه زړه دی و یو ټک سره غریب مخ رنگ بدل شي نه بوزدلی د اوس عادت ته ښه د ځان ختمول غواړي ٹھیک ده کنه څوک ته چا نه یریږي څوک ته چا نه یریږي څوک ته خپل نوکری کې یریږي چې مشر صاحب خبر نشي غني نوکری مزي بیا به کم ځای نه خورم دا خوف دی دا نه ده پکار اور کشر د مشر نه یریږي دا خبر شما به صح حشر کوي نو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام خپل امتونو ته د بهادری درس ورکړی دی تاسو د پیغمبر علیه السلام زندگی ته وګورئ صحابه کرام به جنگیدو په میدان کې خوشخبری به ورته ورکړه چې تاسو کې کم کم صحابي دی وخت کې شهید شوغه په جنت کې ما سره وي صحابه د پیغمبر علیه السلام پتنګان وکنو زمینه قربان کړو کنه چرته هم د یاري درس نه دی ورکړو چې دا ما کوي بیا به دا خطر وي دا ما کوي بیا به دسی شي نی خپل کشران ہوتا د جرأت درس ورکوي یروي ما دیو جن ماهرین نفسیات دا وی چې دا مشوم ته دا ویل کنه چې غل شاو بالا روزي غل شبه د فلانکې وخري دا بستا بچپن نه بوز دی لګو بدی زړه کې یو شیز پروت دی ځین کې چې دا بالا یو شیز دی دینه یاره پکار ده نغی نوري ډېرې لارې شته چې ته د مشوم یو کار ته راځي کې په مختلف طریقو سره خو د غب کې به د یاري صفت نه پیدا کوي جرأتمند او غیرتمندي کې او بیا مخکې ابراهیم علیه السلام څه فرمایي انی وجهتو یقینا زه متوجه کوم وجهي خپله چهره للذي هغه ذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه حنیفا چې ټول باطلونه حق طرف ته مایل شي دې ته حنیف ویل کېږي حنیفا کلک په توحید باندې ودرېدونکی یم کلک یم په توحید باندې وما انا من المشرکین اور نیم زد شرک ولو ولنا یعنی زد مشرکین ہونا نیم یو صرف اللہ نے یریگم اور صرف یو اللہ طرف ته توجه کوم ما هر څه الله طرف ته متوجه کړی دي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرکین ځکه بعض علماء لیکلي چې مستودريږي نه دا آیات وایي چې الله ما هر څه تا طرف ته متوجه کړی دي ټول باطل ما پرې خودلو ته حق تا طرف ته مخته او تا ته موږ وما انا من المشرکین او زه د شرک کولو ولا نه یم نه شرک لویا گناه ده اور ظلم عظیم دی
نو چې څنګه مونږه د مونږ کې الله طرف ته مخ ته الله طرف ته د متوجي کېدلو حکم دی، دا رنګه پورا ژوندۍ کې دا پکار دي چې انسان په هر حال کې الله ته متوجي وي. الله نه علاوه د دې زړه کې د بل چا خوف د یره دا شیزونه نه وي. نو یو عمل د چا د یری کوي. اوس مونږ د جمعې مونږ سره غلیو، مونږ باندې کور کې وچا تمبچا یا ټوپک یا سر ډانډا خې نه ورخصي جمعې مونږ وکړه کني خیر ده، ان شاء الله د پر غلیو دا الله رضا ده. نه چې کم زمونږ د کشران دي هغه دا ذهن جوړول وړ پکار دي چې الله کته د موږ کې دا د الله د یری نه کوه، الله د پرې کوه. دیو جن نه چې ما په پلار بي عزت کی، ترم بي عزت کی، ماما بي عزت کی، مشرور مو بي عزت کی، نه دیو جن نه دیو جن زمونږ ته د قران اول کم درس څنګه درس توحید دی چې الله رب العزت وحده لا شریک دی، ذات غیر سره هیڅ شریک نشته. او دې لپاره په مهنت هم کوي. ګوره حدیث کې دا هم راغلي، قران کې هم راغلي، علما دا وایي چې الله رب العزت ټول ګناهونه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي. ولی الله رب العزت موږ ته جسم راکړو، سترګې راکړې، عقل راکړو، ژبه راکړه، ټول بدن بچي الله راکړو، کور الله راکړو، هر څه الله راکړي دي. هغه وجود موږ الله سره څوک شریکو، ظاهر خبره الله په دې خفقي. لکه څنګه یو سړی چې چا سره مینه کوي کنه، هغه دا نه غواړي چې زما د مینې کې بل څوک دې سره شریک شي. ښځه د دویم واده ولې خلاف ده؟ دنیا کې تاسو چتن ښځه میلاو نشي چې خپل خوندې چې دویم واده وکړه خیر دې زر ته ګرځم ولټوم نه، که په خولي وي خو په سره بغیر ځکیږي نه. ښځه دا نه غواړي چې خاوند ما سره مینه ده، ما سره د مینې کې بل څوک شریک شي. چې کله ښځه یو مخلوق ذات غاده نشي برداشت کولای، نه الله رب العزت به څنګه د انسان لپاره دا انسان په حق کې به دا برداشت کی یا به په دې معاف کی؟ سوال نه پیدا کی. اندغه رنګ یو پلار دغه په بچی باندې خرچه کوي او بچی ته دا وایي چې ته زما بچی زستا پلار یم، زما خدمت کو، او چې زه د تسوي ما خبره معنا دي کې ستا کامیابی ده. او دا بچی د پلار د خرچي باوجود د بل چا په اشارو باندې ګرځي، پلار ورته خوشحالي کې خفقي. دا یو دنیوي مثال زه پېښ کوم. نه دیو جن د هر سمو تعالی رب العزت را کړی، دا ټول نعمتونه الله را کړی دي. چې ټول نعمتونه الله را کړی، نبی الله طرف ته توجه هم پکار ده. په هر حالت بیماری راغله الله طرف ته متوجه، دوه رکعات صلات حاجتو کې یاله بیماری تاره وسی تم جوړ کې بیا غدا ډاکټر ته سا کنه حالات در باندې راولو، دوه رکعات صلات حاجتو کې الله نو غړ یا الله ستاسو طرف نه قرضه در باندې یا الله قرضه را باندې تاره وستی حل کې تانه لازم سوق نشته. نو بیا الله رب العزت سره تعلق هم جوړیږي، الله رب العزت په دې کار او په دې فعل باندې به خوشحاليږي هم، او الله رب العزت به درته بند دروازې هم کولوي. لدې لپاره زموږ تاسو ژوندۍ یو اهم درس هغه توحید هم دی چې خپل هم د عقیده ساتل او خپل راتلونکي نسل باندې مهنت کول چې هغه د شرک نه او بدعتونو او د غلط رسوماتو نه محفوظ پاتې شي. ټیک ده کنه ان شاء الله.